اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه بیرونی ملک چې کومه سفر دی هغوی ته سلام کوم. پس د سلامه زه دیو ته دا پیغام ورکوم چې تاسې اوازونه د تاسې هر یوه صدمه مو په خپلو په سترګو ګورو او په غوږونو باندې واورو، نو خدای ته پته دی زموږ ته به څومره په زړه کې صدمه رسېږي. خو واس مې نه رسېږي، د هغې وجه دا دی چې کوم ملک کې رشوت زیات شي او حکمراني کرفټ شي، نو زموږ به د عوام به وي دا حالات. لکه زه تاسو ته یوه خبره کوم چې کوم سفیران د دې ځای نه ځي، نو هغه په دې چې هغه رشوت ورکړي، خبرې رشوت ورکړي چې پلاني ټایم نه پلاني ټایمه پورې به زه په دې ملک کې پاتې کېږم. نو دا که وزیر خارجه دی، که وزیر څوک یې هغه یې واستوي، هغه ورنه پیسې واخلي، نو هغه نه دومره دلال جوړ شي چې هغه هر څنګه مصیبت په مسافرو باندې راځي، نو هغه دلال که وزیر خارجه دی که څوک دی، خو هغه دلال دې ته نشي ویلی بدلوی نشي. نو یو عمران خان دی چې هغه ایماندار دی، باقي چې کومه دې سره کرفټ MNA یا MPA دي یا سنټران دي، ټول کرفټ خلک دي. نو یو وزیر اعظم صاحب دومره ملک نشي چلولی، خو موږ به د اپیل ورته کوو چې یاره چې کوم سفرو ته تکلیف دی ته مهرباني وکړه، چې کوم د سعودیه والا سفیر دی دا د خدای پاک د کورونو مراز باندې وولی کي. نو زه مسافرو ته دا اپیل کوم چې کوم کرفټ خلق دی زموږ په پاکستان کې، خدای دې د کورونو نه ومباسي، خدای دې د دې خاندانونه تباه کړي چې څوک دا کرفټ وي یا دا رشوتونه خلي چې هغه سفیر واستوي، سفیر ته د بدلولو یو کوشش نشي کولی، بدلوی نشي. نو د ما مسافرو ته دا اپیل دی چې صرف دا دعا وکړئ چې څوک په پاکستان کې رشوت خلي او دا شی نه اهله کرفټ خلک راولي، هغه دا خدای تباه کړي. خدای دې دغه MNA ګان دي یا سنټران دي چې کوم کرفټ خلک دی، خدای دې تباه او برباد کړي. مراد سید خو د میزونه وغورځوي، خدای د غار که صرف هغه ته یې نیولی ده زیاړو جوړلو ته په اسمبلۍ کې، نور د هېڅ حیثیت نشته. دلته ښه بد یاره پلانی داسې دی، ډینګری داسې یا مسافرو باندې څه حالت دی. خدای دې د وزیر خارجه تباه کړي چې هر څوک وي چې دومره مسافرو ته ژاړي، تللي وي په کورونو کې باندې، په دیروی کې ټول باندې. نه هغه د ما یو هغه د کلیوال دی، هغه یوه ویډیو کړې وه، نه هغه ټول د محکمې والا ته ژاړې کړې، خو هغه د کنځل په دې وجې باندې کړي وو چې د هغه نور حوصله ختم شوې وه. نو زه درته دا خبره کوم وزیر اعظم ته د مدافعین دی چې دا کرفټ خلک ځوړه ټول لرې کړه او د حکومت په سیده خلکو راوله. نه خو د مو بنیاد څه کوم دی، دا رشوت نه جوړ دی. که ووټ ورکوو مو په پیسې خلک ووټ ورکوو، بنیاد مو نقصانی دی، بنیاد مو صحیح نه دی لګېدلی. تاسو مهرباني وکړئ دا پیسې په وټونو کې ما خلوئ، بیا به دا کرفټ خلک نه راځي، ښه خلک به راشي. خو پاکستان قبضه ګروپ مقصد دا دی چې چا سره پیسې هغه ته قبضه ګروپ ویلی شي. نو پاکستان قبضه ګروپ قبضه کړی دی، دې وجې نه مخکې خلکو ته به نور تکلیفونه رسي، نور تکلیفونه ځوابان باندې وجې باندې راغله، نور ژلهبارۍ راغلې، نور نقصانونه وشو، نور نقصان وشو، په خلکو باندې څه تېر شو. نو تاسې مهرباني وکړئ د کوم خلک چې مسافر یو یا دلته هغه داسې دعا وکړئ چې خدای پاک د په د کورونه هغه خلک وولی کړي چې هغه کرفټ وي په پاکستان کې. او د مسافرو لپاره د یوه خبره زه کوم چې وګوره مسافر غریبان دې ځای نه لاړ شي، پیسې ګټي پاکستان ته رالېږي، دا کرفټ خلک د مو کمیشنونه یا د ټیکس جمع کوي، هغه پیسې وړي بهر ملکونه پې ابادوي. د مو ملک پاکستان چې کوم دی د آباد په مسافرو باندې دی. نو نور څه نشو کولی، خو دا بدعا به کوو چې خدای د هغه خلک هغه رشوتخواره هغه پاکستانیان تباه کړي چې کوم رشوت خلي او کوم دا شی نه اهله سفیران هغه ته استوي ده غیر ملکونو ته استوي. خدای د هغه خلک تباه او برباد کړي. والسلام.